یو حاجی، یو شهید، دریم سخی او سلورم عالم دین، دا سلور وانا جنت تا بی حساب بی کتاب داخل شي. نو چې کله دا سلور وانا جنت تا روان شي نو دا دی سلور وانا بخپل مینس کے اختلاف پیدا شي. حاجی سے بوئی چې دا ټولو اول بس جنت تا داخلیږم، شهید بوئی ننا اول بس جنت تا داخلیږم، سخی بوئی ننا اول بس جنت تا داخلیږم. نو ربی کائنات پا دا دی سلور وانو دا فیصلې دپاره یو فرشته راولېږي. نو هغه فرشته به د حاجي صاحب نه تپوس وکړي، حاجي صاحب ته چې وی اول به جنت ته زه داخلیږم او حق زما دی، نو تا سره پر خپله دعوه باندې څه دلیل شته؟ نو دی به وایي چې ما د حج غوندې اهم فریضه ادا کا او د حج مبرور بدله دا جنت دی، لہذا اول حق زما دی. تپوس پتی وکړي چې تا ته چا ویلي چې حج فرض دی او د حج طریقه تا ته چا ښودلې وه؟ یاره جي ما ته د استاد جي ښودلې وه. دا د استاد دی او وروسته شه اول حق د استاد جي بیا د شاګردي. شهید ته به تپوس کې شهیده ته چې وی چې جنت ته به اول زه داخلېږم او حق زما دی، تا سره پر خپله دعوه څه دلیل شته؟ ابو یاو ما د جهاد غوندې اهم فریضه ادا کا د الهی کلمت الحق دپاره، د الله د دین د بلندۍ دپاره، د الله د دین د دشمنانو سره وجنګېدم تر دې چې په میدان د جهاد کې زما د بدن د وینې ساس کې توی شو او د شهادت بدله دا جنت دی، لہذا اول حق زما دی. نو فرشته به دې تپوس وکړي چې تا ته چا ویلو چې جهاد فرض عین دی یا فرض کفایي دی یا واجب دی یا سنت دی یا مستحب دی په دې ټیم کې؟ او ته چې جهاد ته تلې نو تا ته د جهاد او د شهادت دا فضیلت چا بیان کړی و؟ یاره جي ما ته د استاد جي ښودلی و. ښه دا د استاذ دی او وروسته شه اول حق د استاد دی بیا د شاګردي. سخي نه به تپوس وکړي چې ته وې چې اول حق زما دی او جنت ته به زه ځمه اول به زه داخلېږم، تا سره پر خپله دعوه څه دلیل شته؟ ویا مال الله مال راکه، دولت یې راکه او ما هغه خپل مال او دولت د الله په دین باندې، په جوماتونو باندې، په مدرسو باندې، په طلباو، په علماو، په کونډو، یتیمانو، فقراو، په مسکینانو باندې د الله د رضا لپاره خرج کو او د سخاوت بدله دا جنت دی، لہذا اول حق زما دی. خطا ته چا ویلي وو چې د سخاوت بدله جنت دی؟ یاره جي ما ته د عالم دین ویلي وو. دا د استاد دی او وروسته شه اول حق د استاد دی بیا د شاګردي. نو فرشته به عالم دین ته وایي جنت ته داخل شاول. نو مونږه په دې پښتو کې یو دوه لفظ استعمالوو، نمک حلال او نمک حرام. دا لفظ خو تاسو اورېدلی که نه؟ مونږ نمک حلال هغه چاته وایو چې تا سره څوک احسان وکړي، ښېګړه در سره وکړي او ته د هغه احسان او ښېګړه مني، نو دې ته موږ نمک حلالي وایو. او چې څوک یې نه مني نو هغې ته نمک حرامي وایو. داسې ده که نه ده؟ نو عالم دین دا نمک حرام نشي کېدی، ځکه من لم یشکر الناس لم یشکر الله. څوک چې د انسان شکریه ادا نه کړي دا د الله شکریه هم نشي ادا کولی. تاسو پوه شوئ؟ نو دا عالم دین به رب ته عرض وکړي ربه ما چې ستا دین زده کوو نو ما خو د دنیا معاش نشو کولی، ما له خو چا کپړې اخیستې، چا بیزار اخیسته، چا کرایي راکوله، چا راله مدرسه جوړه کړې وه، چا راله جومات جوړ کړی و، چا راله کتاب اخیستی و. او ای ربه چې کله ما ستا دین زده که او بیا مې ستا دا دین نورو خلکو ته ښوده نو ما خو د دنیا کاروبار نشو کولی، ما خو به درسونه کول، ستا دین مې به خلکو ته ښوده. ای ربه زما خوراک، زما سکاک، زما خرچې دا ټولې دي سخي کړي دي. ای ربه دا مناسب نه ده چې زه د ده نه اول جنت ته داخل شمه، دا د اول جنت ته لاړ شي، د ربي کائنات د طرف نه به حکم وشي ای عالم دینا دا سخی د لاس نه ونیسه او دوانه په یو ځای باندې جنت ته داخل شي.